دا په مخونو باندې چې سپین داغونه خیال مو کړی دا مخ سپین شي دا داغ بیا غټیږي تک سپین هغه سپینواله دی ته ابرس بیماری وي دا ابرس بیماری داسې بیماری ده چې څه علاج نشته نو دغه دم درود شته ام ابرموا امرا فانا مبرمون دا آیات مبارکه ده که په دې آیات مبارکه دا دمی نو دا کسب الله خکې خدای د لپاره طریقه کار ده د 1500 پیری تب ځان له د جمعې پښپ درود شریف وي دا غې نه پس به خلک دمي او بیا چې دا دم چاله ورکې نو بیا به 1500 پیری درود شریف وي ته په ما د 1500 پیری درود شریف لازم کامیره زه چې وسوک د موم دا بیا به ما سره د سه مریض دي چې هر شپه ما تناسي هر شپه 2 میاشتې شو مسلسل لګیا د زې د موم نه خکی اویل که موري سب خشو ما زبا تعالی وطنی بانګي راوړم ما ورته دا بانګي زما په قسمت کې نشته نه د سیار قاری سب په قسمت کې او کرا له نو قاری سب به کې خامہ خارا غواړم ځکه دی بیا به نه یورم خو 2 میاشتې وشو هغه ما دم کې سړی نه خګي دنه مطلب دا چې دا وطنی بانګیان هم ډیر نایاب شي وی دي کنه نه ملويږي وطنی چرګان ښا ځکه خو خلک نه خکېږي نو چې بازاري چرګې منلې سباله به خښوي و د شي خو نه تاسو وی خو مویخ شیخه خبردار کینی نو الله جل جلاله حضرت موسی علیہ الصلوۃ عیسی علیہ الصلوۃ والسلام معجزات بیان کړه الله فرمای ول ابرصا حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې زب جوړو ما د برګي مرز والا د برګي مرز و احیی الاموات باذن الله او زب ژوند کوم مړو لرا باذن الله د الله په حکم سره نبی مړي ژوند کړي دی ښا یو قبر لاله یو علاقې ته لاله حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام الته دعوت ورکو خلکو ورته وی تاسو کې زه الله پیغمبر یم وی الله پیغمبر سره معجزه ایستا سره معجزه شته دی وی آو وی سم معجزه ده وی زمړي ژوند کو په قبر کې پروتي مړې تبې ژوند کې وی او زې ژوند کو مې راځه قبر لدی بوزو مړې ژوند کې یو قبر لې پوتر ډیر په خوانه قبر دی خلکو ته پته نه و چې دا د چا دی په دې قبر باندې حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ودرو حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام قبر والته قم باذن الله یو کس تر اپاسه د نیم سری سپین دی او د نیم سری تور ته دا ویختان تاسو ته یو کومن انت سو کې بیان صام ابن نوح وزد حضرت نوح علیہ السلام بچي صام یم ما کان فی زمانه کا الشیخوخه وستا په زمانه کې بوډاواله نو فما بال بشارک نو بیا سبا دی وختو څه شي وی دا ول سپین شي وی نو حضرت صام ابن نوح علیہ الصلوۃ والسلام ورتوی به زمون په زمانه کې برچا وختان نه سپینېدل ځکه هغه زمانه کې بوډاواله نو هغه زمانه کې خوځوانی و دا خو د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام د پس بوډاواله شروع شوه دی خو چې تا څنګه ما ته وی چې قم باذن الله نو ما دا ګمانو کو چې قیامت را لې د قیامت د دهشت او د یری د وجنه فما دون غبرهټ او ير رااله چې زما د نیم سر د یری د وجنه سپین شو نو چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په आवाज مړه دونه دهشت محسوسه چې حقیقت کې الله आवाज وکړي چې قوم باذن الله د الله په حکم پاسه نو سمو خیال دی سونه دهشت به یو سونه یره به نو الله دې زموږ حفاظت وکړي الله دې موږ ته قیامت آسان کړي نو الله رب العزت فرمای و احیی الموت حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله قوم ز ژوند کو مړو لره باذن الله د الله په حکم او دقه د مړي د ژوند کولو نه علامه بغوی رحم الله لیکلی حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ته مسله پیدا شي و دا دې چې يهوديانو قتلو هم په دې وجه قتلو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام ور سره ده د چا ملمانو شو دواړه په یو کلی کې هغه کلی کې یو کس ملمانو شو هغه کس ول ډېر قدر او احترام وکړو چې قدر احترام ولا وکړو نو هغه زنانه ولګره زنانو کې دا مسله خدوی چې دا سلیک ملمه وویني او ستم وي تی پیسې وی ور سره یا داسې مولا ملمه شي دم ور سره یا سوي نو دا بیا ماشومان ریلیږي چې الله دموي او یا به دا بوتل راخلاصي چې وبد مې کوچنی دمه کله نه کله ملمانو شو خدای دې کور کې ولې ملمانه کیدو دونه بس ساره پوری بیا لګیو دمول کوخه او چې دا سمالدار کسویني بیا ورته خپل حاجتونه بیان یو دا غریبی دا او دا دی واغه دی نو حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کمالات اولیدل حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کمالات نو حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام مور حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل حالات بیان کړ زمونږ دا حالات دي حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ته مور عرض وکړو وی زما بچیا د دې کور والو حالات ډیر خراب دي حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکړه الله جل جلاله هغه کس له ډیر سوار کړ ډیر سوال الله جل جلاله ورکړه دغه علاقې بادشاہ طریقه دا او هغه په خلکو باندې نمبر یې خو زو زما خادمان ار ورځ به تاسو لرازو تاسو موږ له دعوت کوي دغه کس نمبر به مخ کراله غریب په دعوت کې به اسوم نو دې ځل چې دا بادشاہ را سره د خادمانو هغه شراب ورته پېښ کړي بادشاہ چې وسکل حیران دي دا کوم شراب دی راو غوښته ورته وی دا شراب د کوم ځای دی د علاقې په دې علاقې خو دونه وړي زړې نشته
هغه ورته وی چې داسې یو کس راغلی و زما میلمه شوی او هغه ماته دعا کړې ده خدای دا دونه ډېر څه راکړي وې دې کس کې نور څه کمالات شته وي او خو مړی هم ژوندی کوي الله وی زما بچی مړ دی او زه یم چې دا ژوندی شي دا ماله پیدا کړي حضرت عیسی علیه السلام یې راویست دا ماله ژوندی کا حضرت عیسی علیه السلام بادشاه ته بادشاه سلامت دا م ژوندی کا مسله به درته جوړه شي وینا دار علی ژوندی کا حضرت عیسی علیه السلام لاړ په قبر وته قوم باذن الله بادشاه دا زوی را ژوندی شو چې را ژوندی شو دا بادشاه دا ټوله رعیه او دا قوم په سره ووتل احتجاج ورته وکړ ورته وی دا زوی بدله وجنو ولې وجنی وی مخکې تاره باندې ظلمونه کول مونږ خو تا ته په انتظار و چې ته مړ شې مونږ به خلاص شو نو چې تاره پسې دا زوی بیا ژوندی که مطلب دا پس به بادشاه دی وي او بیا به دی دا ظلمونه کوي مونږ به دله دعوتونه کوو وروره مونږ ستا نوره بادشاهي نه منو او نه ستا د رضي بادشاه دا دله وژنو چې دا خلک راووتل او د بادشاه پسې او دا بادشاه دا زوی چې کوم د قتلو نو دا بادشاه یهودیو دا ټول یهود د حضرت عیسی علیه السلام خلاف شو چې ګوره تا زمونږ یهودیانو له او زمونږ بادشاه له دشمنی جوړه کړه نو دې نه پس دیو لګېدل بیا د حضرت عیسی علیه السلام معاذ الله دې مونږ شهید کو نو وحی الموت باذن الله د مړي ژوندي کول د دپاره مسله جوړه شو نور علتونه مفسرینو ذکر کړي او بیا ورته فرمایي و نبی حکم زما سلورم معجزه دادا او و نبی حکم زما تاسو خبر درکم بما پاغه سبانه تاکلون چې تاسو خوري او ما تدخرون واغه چې تاسو ذخیره کوي حضرت عیسی علیه السلام دا معجزه وا چا په کور کې سپټ کړي او حضرت عیسی علیه السلام ته پته و چې دا صحیح پټ کړي دي